سلامونه جوړ په خیر زه مازجان یم او تاسو مازجان ټاکس ګورئ دا زموږ لسم نمبر ولاګ دی زه تاسو ټولو ته هرکلی ویم ګرانو کتونکو نن به خبرې اترې کوو په یو عالمي ورځ باندې چې ډېره عجیبه هم ده او ډېر لوی مدد ته پکې اشاره کیږي نو زه خبره کوم انټرنیشنل ډے آف کوآپریټیو اول به خبرې وکړو چې کوآپریشن یا کوآپریټیو څه ته وایي او بیا د هغې وروسته به زه تاسو سره د هغې په اړه باندې معلومات شریک کړم چې څه خلک بغیر د څه لالچه یا بغیر د خپلې څه فایدې خلکو سره تعاون کوي او د هغې په ښېګړه راځي نو دې ته کوآپریټیو ویلی کېږي چې دا ورځ له ډېر مخکې را روانه ده ځینې پوهان وایي چې دا د 1880 نه هم مخکې را روانه ده چې زه یې تاسو ته په دې ویډیو کې قصه کوم تاسو ته پته ده چې په ټوله دنیا کې تقریبا 1 ارب خلک د څه نه څه تعاون دپاره هلې ځلې کوي او د دې کرکټ یا دغه شانته کې صحیح ریشو 1 ارب ده چې هغه د خلکو دپاره په ښه باندې راځي څنګه چې تاسو ته ما د ویډیو په شروع کې دا خبره وکړه چې کوآپریټیو یا کوآپریشن څه ته وایي نو هغه باهمي تعاون چې څه نه څه د خلکو په ښه باندې راځي دې ته کوآپریټیو یا کوآپریشن ویلی کېږي تاسو به فکر کوئ د لوک به مې بیا غلط شي تاسو به فکر کوئ چې کوآپریټیو د کم وخت نه را شروع شوی و لکه څنګه چې تاسو ته ما وویل چې دا د 1880 لخوا را شروع شوی و خو نه ځینې پوهان دا وایي چې دا د 1844 لخوا د امریکا په ښار کې را شروع شوی و او له هغې وروسته یو 2 کسان وو چې هغه یو دکان یا یو سټور پرانیزي او خلکو ته په کم قیمت باندې د هغو د ضرورت څیزونه ورکړي چې تر اوسه پورې په دې کې ډېر زیات داسې تنظیمونه مخې ته راغله چې هغه کوآپریټیو دي او خلکو سره بغیر څه د لالچه مدد کوي نوره قصه یې درته هم په دې ولاګ کې کوم د دې ورځې د مانځلو مطلب هم دا دی چې مونږ د خلکو د ضرورتونو نه خبر شو او څه نه څه داسې ارګنایزیشن یا څه نه څه داسې سکیمز راوړو چې مونږ په خلکو سره مدد وکړو که څه وګورو په پاکستان کې هم داسې یو شمېر خلک دي چې هغه د خلکو سره مددونه کوي زه به درته د هغې قصه هم کومه چې کم داسې تنظیمونه دي چې هغه د خلکو په ښه باندې راځي لا که زه تاسو ته په ساده ټکو کې ووایم که چېرته په یو کور کې څه حادثه وشي یا چېرته په یو کلي کې څه حادثه وشي ډېر خلک د هغې دپاره د مخکې نه تنظیمونه راغونډ کړي لکه تاسو به کتلي وي په ډېرو کلو کې د مړو دپاره څه تنظیمونه راغونډ کړی شي بیا وروستو چې د چاک رقم وشي د هغو دپاره په ښه باندې راځي یا که موږ تاسو وګورو تاسو ته ما په تېر شوي ولاګ کې د بیمه په اړه باندې څه خبرې شریکلې وي نو که موږ وګورو کوآپریټیو هم د بیمه سره لږ شانتې تړاو لري خو بیمه د حکومت لخوا یا داسې د ځینې ادارو دپاره چې هغه ګټې کوي خو کوآپریټیو کې ګټې نشته ځکه چې خلک صرف یوازې د انساني خدمت دپاره لګیا وي کوآپریټیو صرف په یو ډول باندې کار نه کوي لکه په بېلابېل ضروریاتو باندې کار کوي که چېرته زمیندارانو ته د تخم ضرورت شي نو ډېر زیات خلک داسې وي چې هغه د تخم لپاره پیسې راغونډې کړي یا که تاسو فکر وکړئ د زمیندار دپاره د ټریکټر ضرورت وي په یوازې توګه باندې هغه ټریکټر نشي اخیستی نو ډېر زیات خلک راغونډ شي او هغه په شریکه باندې یو ټریکټر واخلي بیا وروستو پې هغه خپل ضرورت پوره کوي همدا د کوآپریټیو یو ساده مثال دی کوآپریټیو خلک مضبوط جوړوي د خلکو په زراعت کې هم یو شمېر ښه والی راولي دغه شانته کې ستاسو یو شمېر ضرورتونه که هغه د خوراک توکي دي او که دغه شانته کې ستاسو د سفرونو ګاډې دي نو دا ستاسو دپاره ښه کوي لا ډېر داسې معنی هم شته خو ولاګ را سره شارټ دی زه وایم چې تاسو ته شارټ یو څو خبرې په دې باندې وکړم دا هم نن وړوکی شانتې ولاګ و چې تاسو سره ما د کوآپریټیو په اړه باندې شریک کړو دا ورځ موږ ته دا راښایي چې موږ په خپل منځ کې یو ځای شو او څه نه څه داسې د خلکو په اړه باندې مثبت سوچ ولرو او خلک د ژوند دپاره ښه کړو
که دا هم نه ده چې یوازې انسان ځان له یوازې ژوند تیر کړي یا انسان ځان له یوازې پیسې وګټي او په هغې باندې ښه ژوند تیر کړي، بلکې همیش دپاره به مونږ د نورو خلکو هم د ښه والي کوشش کوو. نن ولاګ را سره وړوکی و، که ستاسو خوښ شوی وي ستاسو ډیره مننه. اوس ما جان له ورکه اجازت، د الله په امان.